تاسو ته پته ده څو ورځې مخکې د نسیم شاه په کور باندې ډزې شوې وي. نسیم شاه پاکستان فاسټ بالر د هغې په کور باندې په سوات کې ډزې شوې وي. نو اوس د نسیم شاه فیملی د نسیم شاه والد صاحب دا فیصله کړې ده چې مونږ دوبۍ ته یا انګلینډ ته شفت کیږو، بقایا زندگی به هلته تېره کړو. دلته مونږ نه خلک حسد کوي، دلته مونږ نه خلک جیلس کیږي، دلته بغیر د زموږ دشمنان پیدا شوي دي. چونکې د مونږ چا سره دشمني نشته، خو بیا هم مونږ نه خلک حسد کوي او د حسد په وجه باندې زموږ دشمنان ډیر شوي دي او واسه نه سبا مې زامنو ته څوک نقصان ورکي. نسیم شاه څه خبرې کړي ډیټیل سره په خبره کو او نسیم شاه دی واقعي انګلینډ ته یا دوبۍ له شفت کیږي په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو. او نسیم شاه دی کچري انګلینډ یا دوبۍ له شفت شو نو آیا نسیم شاه دی با پاکستان کرکټ ټیم کې لوبه نه کوي روریانه کوي په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو. ټول نه پهله خو نسیم شاه باندې نسیم شاه دی په کور چې کله ډز شوی نو نسیم شاه ټایم فرست اوډی میچ سریلانکا ورسس پاکستان نو هغه نه پس بیا نسیم شاه یو انټرویو کې دا خبرو کا چې ما ته پلار وی چې کله دا سیریز ختم شي د پاکستان او د سریلانکا نو دینه پس په مونږ ټوله فیملی بهر ملک ته لاړ شو دوبۍ یا انګلینډ کې. دلته مونږ څوک په آرام زندګۍ ته نه پریدي او پلار مال دا هم وی چې شکر دې بچی چې تاسو هغه ټایم په کور کې نه وای. نه نسیم شاه نو هونین شاه او نه هغه بل رور عبید شاه درې واړه د پاکستان لوبه کې لوبډله کې الریډي گیم کړی دی. انډر 19 لوبډله کې په پی ایس ایل کې هم په پی ایس ایل کې هم لوبه کړې ده. نو درې واړه روریان چې کوم دی او پہچان لري. نو وای پلار را لوي خره چې تاسو دغه ټایم په کور کې نه وای، که تاسو کې یو ورم په کور کې دغه ټایم وای نو کې دی شي تاسو لا دشمن نقصان در کړی وي. خو وای پته نشته چې زموږ بلا وجه د دشمنان څوک جوړ شوي دي کم چې مونږ پسې لګېدلي دي. دا وای مالا پلار وي نسیم شاه وای چې مالا پلار وي چې پته نشته چې بلا وجه د مونږ دشمنان داسې څوک جوړ شوي دي چې مونږ پسې لګېدلي دي او خره چې هغه وخت تاسو کور کې یو رورم نه وای کوي نو تاسو له به نقصان درکړل کېدو. ځکه درې وړه روریان خو ځکه کور کې نو چې یو قید اعظم ټرافي شروع تاسو له پته ده. نو دا نسیم شاه چې کم دوه روریان دي هونین شاه او عبید شاه قید اعظم ټرافي کې بيزي او بل د ایمرجنګ ایشیا کپ د پاره د عبید شاه نوم راغلی او هغه ایمرجنګ ایشیا کپ د پاره قطر لته دي. او نسیم شاه الریډي د پاکستان کرکټ ټیم کیمپ کې وو. پاکستان او سریلانکا سیریز دی نو کلاډیان هوټل کې یا بکیم کې یا پریکټس کې نو ګور کې لکه مطلب یو رورم موجود نو هغه ټایم نو پلار مې چې خاله تاسو دغه ټایم په موقع یو رورم نه وای نو خره کوي نو کې دیشي تاسو له نقصان در کړي وي. ذکر درې وړه چې کوم دي د پاکستان غټ سټاران دي او غټ نمونه دي. نو اوس نسیم شاه وای چې مالا والد صاحب وی چې د دې سیریز نه پس په بیا ممکن نو فیصله وکړو چې دوبۍ یا انګلینډ له شفت کیږو. اوس که شرې نسیم شاه انګلینډ له شفت کیږي نو د انګلینډ کې نېشنل ډیټیر په اسانه باندې ملاويږي. ځکه د بالتا اسایلم واخلي د بالتا کیس جمع کی او د سره ویډیو ریکارډینګ به هم وي چې دا وګوره زره پاکستان کرکټر مې یو طرف له پاکستان بدنامي بکیږي خو بل طرف له د نېشنلټي په اسانه ملاويږي. ځکه د بالتا کیس واچي چلته موږ له خطر ده سر ته مو خطر ده دا وګوره د موږ په کور ډز شوی دي دای په ویډیو هم خو د پولیس انویسټیګیشن به هم خو اف ای آر به هم خو نو الته بدایله نېشنلټي په اسانه ملو شي. تاسو له یار شي مخ کې ناز اقبال تاسو له یار شي چې هغه غرور دا هغه لور سداسه سکیس شو او هغه بیا تلی ولندن کې چې بیا ورپسې خلکو دا هم وی چې دا کیس دای په خپل کړه د لندن نېشنلټي اغشتلو د پاره. تاسو له یار شي نو دا چې کم سلیبریټي خلک دي که هغه سنگران دي که فلمونو والدي ډرامو والدي یا که کرکټر سټاران دي نو دایله الته بیا په نورو ملکونو کې نېشنلټي په اسانه ملاويږي چې دای ولو خي چې زمونږ الته سر له خطر ده یا زمونږ الته مطلب دشمنان ډیر دي نو دای له په اسانه نېشنلټي ملاويږي. او بیا نسیم شاه یو بیگ نیم دی یو غټ نوم دی نو که نسیم شاه له چرته د انګلینډ نېشنلټي ملاو شو نو دې مطلب بدانه وي چې نسیم شاه به د پاکستان کرکټ ټیم سره لوبه نه کوي. نسیم شاه سره د پاکستان نېشنلټي الته الریډي شته. نسیم شاه سره به ډوول نېشنلټي شي. پاکستان کې په پی ایس ایل کې او پاکستان ټیم کې به پاکستان په نېشنلټي گیم کوي او انګلینډ کې کچرته بیگ بیش لیگ شو یا داسې د انګلینډ چې کم کاونټي کرکټ وي نو یې کې بعد د اغاز لوکل ایز ا لوکل پلیئر گیم کوي. نو نسیم شاه ته فائدہ شته. دوبۍ کې د نېشنلټي نه ملاويږي. دوبۍ کې د جون تیرول شي. دوبۍ کې د لس کاله شل کاله پل جون تیرول شي خو نېشنلټي دوبۍ حکومت چالم نه ور کوي. غړ غړ بزنسمنانو ته نه دی ور کړی چې غیل ته په کروڑونو انویسټمنټ کړي دي نو یې نېشنلټي دوبۍ حکومت نه دا ور کړی نو نسیم شاه لم نشي ور کول. اټ لیست ګولډن ویزا به ورته ورکړي چې لس کاله د ډیوریشن لس کاله پس پم دغه ګولډن ویزا رینیو کوي. نو نسیم شاه دی والد صاحب دا خبره کړې ده نو کچری دی لندن ته شفت شو یا دوبۍ له شفت شو نو دې سره د نسیم شاه په کرکټ کې هیڅ خلل ناراضي او ماغه پاکستان ټیم کې بلو بکای او ماغه په پی ایس ایل کې بلو بکای. خو
یو قسم د پاکستان بدنامي بکیږي. نو دا اپډیټ سو د حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.